हाँ कम फोल्डर की मुंकार केमिकल फैक्ट्री टोल नावल खुदा से कार कहू چې د پوینټ اف سیل نه دا درې واړه شیزونه دې پر راغورځو ټیک ده دا شو डी बी डिज़ाइन शो डी बी डिज़ाइन के रागलो केमिकल फैक्ट्री न दे असल की दे शॉपिंग बैग उसको शॉपिंग बैग बाने पाबंदी में लगी था ठीक है तो खाली को initial requirements our queries अवल दोबारा दरते हैं अवल बा डेटाबेस डिज़ाइन कहू आगे न बाद बक्यूरिस त खबर राजी ठीक ده تاسو یو نوې ملګری هم راغلی و د افغانستان نه نه نن یو بل راغلی و 12 بجې راغلی و ما ورته چې ته بیا 2 بجې راشه او somehow راغلو सर का प्रोजेक्टर باندې کار نه کیږي प्रोजेक्टर باندې کیږي خو نور به سر خپل دي ٹھیک ده صحیح ده دینه تارونه وباسه اوس راغلو دلته پهلنه خبره ده چې دا مونږ سره chemical factory ده which makes shopping bag ठीक ده दी सकार कई सब मटेरियल वाखली रॉ मटेरियल और शॉपिंग बैग जोड़ाई शॉपिंग बैग ब्यादी मार्केट की खर्चाई ठीक है they purchase raw material the raw material is received in raw material stock ठीक शो मिसाल बतौर 200 किलो या 300 किलो रॉ मटेरियल रागलो ठीक है लाहौर न रालो कराची न रागलो ज्यादातर दी चाइना न रागोड़ी चाइना न रॉ मटेरियल रागलो आगा मुंगा द रॉ मटेरियल सेपरेट स्टॉक थे अभी की रिसीव शो द सेपरेट स्टॉक ना इशुएंस की गी प्रोडक्शन यूनिट था यानी 50 kg या 100 kg मुंगा आगा सेक्शन ता इशू कड़ो रॉ मटेरियल ची अगीब उस मशीनों की दा अच्छी प्रोसेस बकई और प्लास्टिक बती जोड़ेगी ठीक है the raw material is then issued to production department deze pure khabar clear da the production department will produce shopping bags of the following types उस प्रोडक्शन वाले से कर कई कि अगीब देरा मटेरियल ना शॉपिंग बैग्स जोड़े ठीक है बस शॉपिंग बैग की दिल तमा टैब वालों नो दा ए रागलो ठीक शो साइजेस
1 kg, 2 kg, 5 kg, etc. یعنی هغه چې کوم شاپینګ بیگ جوړی نو دا هغه شاپینګ بیگ سایز څه دی 1 kg دی یا 2 kg دی یا 5 kg دی د دې سایز مطلب څه شو تاسو وضاحت کولای شي يوم كيلو ثانوي باقي من ربك ليو سایز بجلی قد او دام قد وي او دا د ویټ په حساب سره دا قد وي که 1 کیلو ولا شاپر وي هغه کې ته 1 کیلو سبزی اچولې شي نه دا قدم ورکوټي وي چې 2 کیلو ولې دا قدم دا یو چوړای هم سی وای د دې سایز مطلب دا نه دی چې هغه شاپینګ بیگ یو شاپر چې دی هغه بذات خود 1 kg دی نه هغه 1 kg والا میټیریل کنټین کولای شي کلیر ده ها کلرز وائٹ بلیک او بلو درې کلرز کې دي مختلف پروډیوس کولای شي یعنی که 1 kg والا دی نو هغه کله وائٹ کې پروډکشن وکي کله بلیک کې وکي کله بلو کې 2 kg والا دی نو هغه وائٹ بلیک بلو کې دی شي 5 کلر والا وائٹ بلیک بلو کې دی شي او کسٹمر باندې چې مونږه خرڅو دا شاپینګ بیگ نو کسٹمر باندې با هم kg په حساب سره خرڅو چې 1 kg والا شاپر ما یو کسٹمر و سایز 1 kg دی هغه مې یو کسٹمر باندې خرڅ کړي شاپرې خو څومره مې خرڅ کړي 1 kg مې خرڅ کړو 2 kg 15 kg مې ورکړو 50 kg مانه واغستل نو دا خرڅیږم د کیلو په حساب سره 1 kg والا شاپرې دي خو څومره شاپرې دي ترازو کې واچوا هغه چې څومره وزن دی نو د کیلو په حساب سره او نو د پرایس چې دی یا یونټ پرایس that is per kg price depends on size and color ji صحیح ده یعنی ضروری نه ده چې دا 1 kg والا سایز او وائٹ کلر دا کومه 100 روپے باندې 1 kg ورکو نو 2 kg سایز والا هم په وائٹ کلر کې هغه چې 1 kg خرڅو نو هغه هم په 100 روپے خرڅو دا ضروری نه ده کې دې شی 2 kg والا 120 روپے وي سایز 2 kg دی خو پر kg پرایس یعنی د 1 کیلوګرام پرایس به وي 120 سایز 5 kg دی خو د 1 کیلوګرام شاپر په وائٹ کې به سایز وي پرایس به وي 150 بلیک کې به وي 160 بلو کې به وي 170 یعنی یوزر به په خپل د پرایسز سکیم دا به سیو کوي یا به انټر کوي دې پر خبره کلیر ده سایز وټیک دی کلر باندې زموږ خرچه راځي وایټ باندې لږه خرچه راځي بلیک باندې زیاته راځي بلو باندې ډیره زیاته خرچه راځي نو د کلر یعنی د سایز او د کلر کمبینیشن باندې پرایسز دي تو پریشانی وینو وای او کته پوسو کا کلیر شو ها دې پورې خبره کلیر شو اوس ما شفت سره بیک والو produced shopping bags are then stored in stock या product stock यानी रॉ मटेरियल स्टॉक बेल दे और प्रोडक्ट स्टॉक बेल दे ठीक शो प्रोडक्ट स्टॉक मीन फाइन मटेरियल स्टॉक या रिफाइंड मटेरियल कम सेल द पर रेडी दे दा बेल स्टॉक दे और रॉ मटेरियल को हम नशु सेल कोले कना अब हम जान द पर अगस्ते दे ठीक शो
دا هم پوسیبلیټی شته چې را میټیریل ما 100 kg اغسته ده خو چې 100 kg ما پروډکشن ته ولېږلو نو 80 kg شاپینګ بیګونه جوړ شو چې هر یو سایز دی که 1 kg سایز دی که 2 kg دی خو چې شاپینګ بیگ ماشین پروډیوس کړل نو 80 kg پروډیوس کړل نو هغه 20 kg څه شو او ویسٹ شو ختم شو ټیک ده یعنی دا ضروری نه ده چې څومره را میټیریل نو اوماغه سایز کې به یا اوماغه کوانټیټي کې به پروډکشن هم کېږي نه ٹھیک ده عزیز الرحمن ها کسٹمرز اوس دا سامان به خرڅیږي څنګه به خرڅیږي دا به داسې خرڅیږي چې کسٹمر رجسٹریشن ټول ناول خو کسٹمر موږ سره سافټ ویر کې رجسٹر کېدل پکار دي ټیک شو دویمه خبره دا ده چې لیټ سي کسٹمر هیز purchased 2 kg size of black shoppers and the total size is 20 kg and total bill is 20,000 20,000 روپے ټوټل بل شو یو کسٹمر رالو هغه ول ماته دا شاپر راکا او 20 kg راکا یا 50 kg راکا دا ټوټل بل جوړ شو 20,000 کلیئر شو he paid RS 8,000 روپے ورکړي نو باقی 12,000 روپے څه شوي کاته مونږ سره ساتي زنده باد یعنی it means that you have to maintain customer purchase या customer purchase and payment history دا history به maintain ساتل غواړو نو دغه history table نه any time موږ د final balance راغستې شو ټیک شو at any time final balance can be found of a customer also when a customer makes a new purchase demand چې بیا راغلو چې نوې purchasing کوما we can display old arrears amount زړه بقایا جات مرته شو کولای شو so that if څه چلو شو देखो लड़ो so that if we want to apply some restrictions कस पाबंदी पे लगावल गो for example if pending balance is greater than 2 lakhs then he cannot purchase more اول بزاړه کاته کلیر کوي بیا بدل کوي نو د دې دا فائدہ به هم شي هیستوري به مینټین وي په دې تاریخ دومره مال وړي دی په دې تاریخ دومره پیسې راکړي بیا دومره مال وړي دومره پیسې او کوم څه پابندي لګول غواړو نو هغه لګولې شو دې ځې پورې خبره کلیر شو each and every customer should be registered in the software yes so daily sales لکه موږ سره ډېر خلک راځي شاید هغه کته موږ سره ساتل نه غواړي هغه یو شی اخلي او بیا بېرته ځي د هغې انتهایي سمپل سلوشن دی موږ به یو کسټمر رجسټر کو نیم به وله ورکو کیش سیل
کسٹمر به رجسٹر کو نو بولور کو کیش سیل نو چې کوم ځای کې سیل کیږي نه هغه ځای نه خو به کسٹمر خو به سلیکټ کوو نه هغه به سلیکټ کوو کیش سیل خو هغه به کاته ته نه ځي او به پابندي لګو چې به دا دنه به خامخا کیش اخلي ٹھیک ده دا یو سولوشن دی بل سولوشن دام کې دی شي چې کسٹمر سیل بیل په جوړ کو کیش سیل ټوټلی بیل په جوړ کو کیش سیل کې به کسٹمر والا کامبو باکس نه وي کسٹمر باندې چوز کوي بس انډرسټوډ خبره ده چې دی په مال کیش راکړي هر څوک چې راغلی دی بس رالو سامان واغستو لاړو ځان رجسٹر کول نه وړیا آن د سپاٹ کیش سیل وشو ٹھیک ده ها دا خبره کلیر ده نو دا چې دی دا زمونږه بیسک سیټینګ دی یا بیسک انډرسټانډینګ دی بیا دا زمونږه کسٹمر والا ماډیول دی ٹھیک شو کلیر شو امپلائیز والا سی حساب دے امپلائی رجسٹریشن امپلائی ایبسنٹی کم سڑے پہ کم ورځ ایبسنٹ دے امپلائی اوور ټایم کله چې اوور ټایم کې دا هغه ماته د ریکوایرمنټس راکړي وو اضافي کار وکړو نو پر اور بیا غیله تنخواه کې اضافي پیسې ورکو امپلائی ایڈوانس کچری ایڈوانس پیسې اغستې دي کله بیا سیلری ورکو نو چې الته شو شي چې دومره ایڈوانس اغستې ده نو چې هغه بیسیک سیلری نه ماینس شو ماینس کو یا کټ کو امپلائی سیلری دې پورې خبره کلیر شو او the production department produce this production department such a raw material په واغستو produced shipping bags are then stored in product stock مونږ به دا هم هیستوري ساتو چې the produced unit price or per kg price at production time دا به زموږ څه شي وي دا به زموږ کاسټ پرایس وي چې یار ما 100 kg مټیریل خو مې پرچیز کړی و په 100 روپۍ مې پرچیز کړی و د هغې نه 80 kg شاپینګ بیگ جوړ شو نو ما ته 1 kg په 100 روپۍ پرېوتو ٹھیک شو په دې کې دلته دا ستاسو نوی ملګری دی هلو راځه دا ستاسو نوی ملګری دی عزیز الرحمن پیژنې که نه بس تعارف ورسره وکړئ ها استاد څه نامه در وکړئ محمد آصف مونږ ډیټابیس ریکوایرمنټس شروع کړي دي دا یو شاپینګ بیگ کمپنی ده وایا ها یو کمپنی ده هغه څه کار کوي کیمیکل فیکټری ده او کار یې څه دی شاپینګ بیگز جوړوي ټول ناول دي څه کار کوي را میټیریل پرچیز کوي را میټیریل بیا پر را میټیریل سٹاک کې ایڈ شي ٹھیک ده هغې نه بعد دا را میټیریل چې دی دا پروډکشن ډپارټمنټ ته ایشو شي او پروډکشن ډپارټمنټ څه کار وکړي چې د هغې نه شاپینګ بیگ جوړ کړي یعنی 1 kg والا شاپرې جوړې کړي یا 2 kg سایز والا شاپرې جوړې کړي یا 5 kg والا سایز والا شاپرې جوړې کړي خو 3 کلرونو کې جوړولی شي وایټ بلیک بلو د هر یو ډفرنٹ سیل پرایس دی
यूनिट प्राइस ना दे यूनिट सेल प्राइस पर केजी प्राइस डिपेंड्स ऑन साइज एंड कलर नो दा हम ऑलरेडी डिफाइन कड़ी बोवी ठीक दा कुछ कल प्रोडक्शन शी produced shopping bags are then stored in product stock no the raw material stock bielde amali di raw material stock au chikala products produce shu no product stock bielde ठीक है क्लियर शो खबरा प्रोडक्ट स्टॉक ना मुबतदा पता लगी چې ما سره موجوده څومره آیټمز اویلیبل دي ٹھیک ده Produced products are then stored in product stock. In case of sale, the sold quantity should be subtracted from product stock. ٹھیک شو چې کله سیل وشي نو هغه نه به ماینس کوو دا خو خیر کوډینګ لیول خبره ده خو به هر حال چې ستاسو ذهن کې وي بل چې کوم امپورټنٹ خبره ده هغه دا ده چې کله پروډکشن وشو نو پروډکشن کې یونٹ پرائس پر کے جی پرائس ایٹ پروڈکشن ٹائم یعنی 100 kg مار را مټیریل اغسته وو او لیټ سه په 15000 روپے میں اغسته وو هغه نه 80 kg شاپر جوړ شو نو ماته 1 kg شاپر ماته په 100 روپے پرې وته یونٹ پرایس کې یونٹ پرچیز دا چې دا خو سیل پرایس دی چې موږ به خرڅو پسو خو چې کله پروډکشن وشي ګوره ایٹ پروډکشن ټایم ما لیکلی دي نو دغه ټایم کې ماته یونټ پرایس پکار دی او مخکې مې پیرنتھیسس کې لیکلی چې دا یونټ پرایس څه شی دی دا کاست پرایس دی چې دا ماته په 100 روپے کې پرې وته په دې پروډکشن کې څه ایکسپنسز هم دي پروډکشن ایکسپنسز لیکي کلر لګي بعض اوقات ماشین خراب شي نو میکانیک راغوړي میکانیک دا اضافي مصرف دی ویری ګډ یاره کار دی آسان په اضافي مصرف نو چې دا اضافي مصرف هم دغه کو نو بیا به مونږه کاست پرایس را معلوم کو ٹھیک ده دا لاین اصل کې بره پکار دی او دا بل لاندې پکار دی ٹھیک شو क्लियर शो कस्टमर बसे हिसाबी कस्टमर ब रजिस्टर कऊ फर्ज का यो कस्टमर रागल अगर 2 kg साइज वाला ब्लैक शॉपिंग बैग वागस्तल और 20 kg वागस्तल ठीक है 20 kg वागस्तल او دا ټوټل بل په دغه ورځې باندې جوړ شو 20000 روپے هغه څه چلو هغه 8000 روپے ټیبل باندې کې چې بس دا والا یار نور را سره نشته نو دې کمپنی والا پالیسی د جدي کھاتا چلای کسٹمر سره ٹھیک ده او که کاته نه وی نو کیش سیل هم کې دي شي هغه مونږ ډیسکس کړه چې هغه د لپاره به کله مونږ کوډینګ کوو نو یو سپریټ پیج به جوړ کو کیش سیل لپاره یا داسم کې دي شي چې یو کسٹمر رجسٹر کو دغه کسٹمر نامه به وی کیش سیل نو موږ یو پیج به وی یا به کسٹمر سلیکټ کوو یا به کیش سیل سلیکټ کوو سیل به کیږي خو کیش سیل په کیس کې به دا کیسه نه چې 20000 دینو 8000 مې ته واغسته نه چې څومره ټوټل بل دی او څومره پیډ اماونٹ یا ریسیوډ اماونٹ ته دواړه به سیم پکاري د نارمل کسٹمر په کیس کې ریسیوډ اماونٹ د ټوټل بل نه کم کې دی شي ٹھیک شو د دې خبره مطلب څه شو اٹ مینز دیٹ یو هاو ټو مینټین کسٹمر پرچیز اینڈ پیمنٹ ہسٹری هغه مونږه دا به هیستوري مینټین ساتل غواړي at any time final balance can be found of a customer
د دې هیستوري نه بیا مونږه اني ټایم د یو کسٹمر فائنل بیلنس رو باسلې شو. مونږه داسې هم کولای شو چې also when a customer makes a new purchase demand یو کسٹمر رالو دا سامان راکا دومره راکا نو چې هغه څنګه کسٹمر چوز کړي نو چې بیلنس شو کی به د دومره بقایا بیلنس دی. مونږ دا هم پابندي لګولې شو ک لیټ سه کمپنی وایي چې زما پالیسی ده if pending balance is greater than 2 lakh, let's say company وایي چې زما 2 لک روپے پالیسی ده چې 2 لک نه سیوا شي نو بیا نور سامان نه ورکوم. اول به زړه کاته کلیر کوي بیا به مخکې خبره کوي یا دا سینې شي کې چې 2 لک د پس 2 لک د پس زړې پاتې دي 50,000 روپے را ته پیمنٹ وکي او د 3 لک روپے نور سامان چت کی نه داسې بنه کوي نه د بیلنس د وجه نه موږ دا پابندیاں لګولې شو چې نه به یو زړیو کې 50,000 راکا نو خیر دی 20,000 روپے نورمال والا ٹھیک ده دې کې ډېر لانجی وي. ایڈوانس به هم په دې هیستوري کې راشي. مونږ به ریسیو کو کنه نو کریډټ بیلنس ته بلر شي بیلنس به نیگیټیو شو کیږي. ما سره ایڈوانس کې پرتی دي د 50,000 روپے ډیرالو 20,000 روپے سامان یوړو بس یوړو اب اگې نه کټ شي به منفي 30,000 شي بیا چرالو به نور 25,000 روپے سامان یوړو نو بیا به ماینس 5,000 شي چې بیا رالو د 20,000 روپے سامان یوړو نو بیا به شي 15,000 ولې چې 5,000 د مونږ سره پرتی وي نه د هیستوري ټیبل کې به اتوماتیکلی هغه مینټین کیږي. یا به تاسو دا ټیبل فلیکسیبل جوړوي داسې چې دا سہولت پکې راشي. ٹھیک ده ها بل پدې کې ماډیول دی امپلایز به رجسٹر کوو او امپلای رجسٹریشن ایبسنټیز به فیډ کوو. یره یو امپلای دغه څو ورځې چټي کړی ده په دې میاشت کې اوور ټایم یې سمره کړی دی ایڈوانس یې سمره غوښتي دی نو چې کله سیلری پیمنٹ کوو نو هغه کې به موږ ته ایبسنټي اوور ټایم او ایڈوانس دا به راښکاره شي او بیا به ورته سیلری ورکړو. کلیر شو. فاینانشل رپورټس دا خو زموږ د کوډینګ ریلیټډ خبره ده چې څه قسم له رپورټونه تاسو ته پکار دي. مثال په تور زه ورته وایم چې کیش سیل رپورټ بټوین 2 ډیټس چې یار د 1 جنوري نه واخله 15 جنوري پورې ما کیش سیل څومره کړی دی. ٹھیک ده old recovery between 2 dates داسې کې دی شي یا expenses کې دی شي ٹھیک ده یا income report ما ته څومره پروفیټ وشو. ٹھیک ده دلته کې ما ته خبره راياده شو expenses د لپاره به یو ټیبل جوړ کړئ چې یاره هغې کې زه مختلف سیزونه ایډ کول غواړم. ٹھیک ده لکه مثال په طور بجلی بل مې جمع کړو ګیس بل مې جمع کړو ټیلیفون بل مې جمع کړو نو دا خرچې دي که نه چې ډیټ وایز expense should be stored with expense name. ٹھیک ده نو چې کله فائنل بیا زه پروفیټ رپورټ جنریټ کوم نو چې څومره سیل شوی دی هغې نه به هغه پروډکشن والا ماینس کم او دا ایکسپنسز به هم ترې ماینس کم. ما ته به پته ولګي چې دا بچت شو دا نه چې هغه پروډکشن پیسې ته ماینس کم او څومره پیسې راغلي دي هغې نه ما ته انکم سټیټمنټ راشي نو ایکسپنسز څه شو تنخواګانې مې ورکړي دي بجلی بل کاغذ راغلی دی پرنټر راغلی دی کمپیوټر خراب څه مطلب دوه ځله مې واغوستو مخکې مې کم ځای اغوستی و او هغې کې فرق دی. دا ایکسپنسز چې دي دا دي ارګنایزیشنل ایکسپنسز. زیډ دی که نه ای نشته
ټیک شو چې د ادارې خرچه بجلی بل هغه او دا چې کوم ایکسپنس دی هغه پروډکشن ایکسپنس دی ټیک ده چې هغه یو ټایم ماشینو چلیدو دغه ماشین باندې کلر څومره دغه شو یا ماشین خراب شو منځ کې میکانیک راغلو یا رانلو نو دا د هغه پروډکشن خرچه ده ټیک ده ها دی باندې تاسو پوه شئ دا ټوټل ریکوایرمنټس دي ما تاسو په مخ کې ریکوایرمنټس لیکل وضاحت مې هم وکړو زمونږ مین مقصد دا دی چې ریکوایرمنټس مخې ته راشي د دې په بنیاد په ډیټابیس څنګه ډیزاین کیږي چې زما ډیټابیس کې څومره ټیبلې پکار دي هر یو ټیبل کې څومره کالمونه پکار دي موږ په دې سیس باندې پریکټیس کوو دوه پریکټیسز مونږ کړي دي دا زموږ درېیم او اخرنی پریکټیس دی چې دا پریکټیس وشي بیا به کیوریز ته راوړو خو دې سره سره مونږ کریټ او الټر کیوریز کړي دي بیا به دې نه بعد انزرټ اپډیټ ډیلیټ سلیکټ هغه مختلف کیوریز ته به مونږ راوړو ٹھیک ده نو چې هغه وشي هغې کې به پروسیجرز فنکشنز هم ډسکس کوو بیا به مونږ پی ایچ پی سټارټ کوو ٹھیک ده دې کې ستاسو تپوس به معنا وکړي تپوس خامخا وکړي چې کنفیوژن هم ختم شي سر د امپلای کې یو بل څه موږ اډ کوو چې مثلا یو امپلای جاب لیفټ کړي او بل نوی راځي نو په امپلای ټیبل کې نوې امپلای رجسٹر کېدی شي که نه شي رجسٹر کېدی رجسٹر کوو او چې یو امپلای الریډي رجسٹر شوی هغه کې به یو از اکټیو کالم خو ساتو که نه که نه به ساتو چېرې د جاب پرېښو صحیح ده اخو زه هغه لیول باندې دلته وضاحت نشم کولی بیا مقصد فوت شو چې دلته پیرنتھیسز کې ولیکم چې دا کالمونه پکې وساته ابسنټي کې دا کالمونه وساته دې کې دا ټیک ده او جی بل کوېسچن دا چیز مشکل دی ما ته هم پته ده خو حقیقت هم دا دی دینه بغیر بل حقیقت نشته دا اخرنی حقیقت دی ټیک شو که تاسو ته یونیورسټۍ کې دا نمونه کار کړی وي نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او که نه وي کړی نو هم خیر دی خو حقیقت دا دی ټیک ده چې تا ته ریکوایرمنټس راشي اوس ډیټابیس خو به ته جوړی که نه کسټمر خو په ډیټابیس نه پوهېږي چې یو کلاینټ رالو اوس دا شاپینګ بیگ فیکټری والا تاله رالو ماله سافټویر جوړ نو ته خو هغه نه دا تپوس نه شې کولی چې امپلای ټیبل کې کوم کالمونه کېدم ابو شروره دا ستا کار دی په دې ته پوهېږي زه خو نه پوهېږم که زه پوهېدی نه بیا تاله ولې راتلم فکر نو دا هغه فکر سره ریلیټډ خبره ده او دې فکر ته مونږ وایو څه شی دې ته مونږ وایو thinking process نو چې ته thinking process وچلې نو ډیټابیس به مزیدار جوړ شي ستا ټول ضروریات به هغې کې راشي ټیک ده بل څه کوېسچن عبید وایا عزیز الرحمن څه کوېسچن شته کلیر دی ریکارډینګ سټاپ کم کافي دی بس اوس به تاسو بیا جوړ کړی شئ هغه څه شو